یو سړی نیک سړی و یو بادشاه له تللی نیک سړی و بادشاه له تللی او بادشاه ته درخواست وکړه چې ما یو ځای کې ما له څه نوکري راکړه یا څه هر څه چې بادشاه والا یو کاغذ ولیکوي دا پلان کې ګورنر له لاړ شه چې تاله نوکري درکړي یا پلان کې قاضي له لاړ شه هغه زمانه د غریبانانو زمانه او علم پکې داسې نو لکه دا اوس چې کوم علم دی دا هغه کاغذ جیب کې واچو په لار را روان دی چې په لاره راته په دې لاره کې یو جنازه پرته او خلک ورسره ډېر زیات ولاړ دی ده ته وایي هغه خلک وایي ملګري ده وایي تپوس وکړو دا څه دي وایي دا جنازه ده دی ورګه دې جنازه کې به شرکت وکړو څوک مسلمان مړ دی ده به پکې شرکت وکړم جنازې له ورغې خلکو ته میلمه جنازه درځي وایي یو مخکې د جنازې مونځ امامتي درځي وایي یو وایي راشه د امامتي ته وکړه وایي ولې وایي مونږ کې څوک نشته چې هغه امامتي وکړي او دا ته زه حقیقت هم وایم که ته وایې دا څنګه وایي په دې سند ته زه تېر یم سراب احمد جي صاحب ته هغه نه تپوس وکړې نو هلته خلکو غریبانانو له نه مونځ ورته نه جنازې ورتلې هېڅ پته نه لګېده بلکې جوماتونه به دغسې ور به بند او داسې لیش لیشته او دوه دوه لیشته سنګلې برابر ګیاګانې به وي پکې او چا راته ووایې چې دلته د چا خر روغ شوی و که اسو هغې ګرځېدل پیدا نه شو بیا ډېره موده پس جومات ته چې ته لاړل کلونه پس نو چې جومات کې وکتل نو د اس ډانچه پکې پرته وه اس دننه ننوتې بیا د راوتو په چل دروازو پسې بنده شوې وه نو اس هغې کې مړ شوی و 100 کاله پس صرف اډوکې پراته و هلکه وایي د پلانکي کاکا هغه خدای جومات کې پروت دی داسې خلک اول ته ما په خپله تپوس وکړو هلته خلکو راته وایي دلته خلک د رمضان په روجو په سیزن کې خلک ودونه کوي روجې څوک او داودیان یې صاحب یو ځل خبره کوله هغې به هلته وایي زه راتلم وایي ما ته خلک وایي چې حاجي صاحب ته ځې وایي ما وایي زمونږ د پلار باندې جنازه وکړه نو بیا لاړ شه وایي ما ورته وایي چې ولې پلار مړ شو څه وایي نه مړ نه دی نو چې مړ نه دی نو په جمدي را باندې جنازه کې وایي نه بس سخت دی ځان کدنې دی خو که ته لاړې مري نو که ته بیا ستا نه پس دې مړ شو نو جنازه به پې څوک کوي ایډوانس کې پې جنازه وکړه پیش کی دا خلک دا بعد خلک تبلیغ والا پسې لګي دا مه کوئ ښه دقې خلکو ته تبلیغ والا ورو رسېدل او منځونه یې ورته وښول دقې خلکو ته تبلیغ والا ورو رسېدل او جوماتونه یې والا د ګیاګانو نه پاک کړل دغې خلکو نه تبلیغ والا خلک راوویستلو خدای پاک یې عالمان او تبلیغیان او نیکان خدای پاک پیدا کړل دقسې دا سړی وایي چې زه روان وم نو هغې وایي چې مونږ کې خو د جنازې څوک نشته چې جنازه وکړي ما ډېره ښه وایي زه مخکې شوم او جنازه مې وکړه دا مړ وایي راته یې وایي چې یو کار وکړه بل دې مونږ قبر ته دننه کوو نو څه عمل شته وایي مې چې یو کړم دا به سپارې وایي چې مونږ له خو د سپارلو چل نه راځي دا راله وسپاره ډېره ښه ده وایي چې مړ یې مردن نه که په لحد کې م کېښوده او ما وسپاره او تبې م ورپسې ولګولې او قبر جوړ شو زه ترې رخصت شوم لاړم چې هغه ګورنر صاحب له ورسېدم کاغذ مې وکړ جیب کې مې کاغذ نشته یا خدای بادشاه چې ما له کوم چټ را کړی دی نو دا اوس بادشاه ته دوباره خو زه نشم دی چې ما له دویم چټ را بادشاه له غوسه کېږي او ګورنر صاحب ته که ما ډېره مو وایي قاضي صاحب ته چې بادشاه چټ را کړو چټ وخایم دا سوچ ابانه کم ځای روښ سوچ کې پرېوتم 5-6 ورځې پکې تېرې دي پیاده مزلې او هلکه دا چې هغه مړې ما سپاره او زه ټیټ شوی یم د جیب نه مې دا کاغذ دلته پروت دی واپس رالم هغه کلي ته ما ویرونو خفه کېږئ ما خو دا ستاسو دا رور چې ما خښو سپاره مې نو زما یو قیمتي کاغذ له حد ته پروت دی مهرباني وکړئ دا ما سره دوباره وسپړئ بده خبره ده خو څوک هم زما ضرورت دی هغې وی نه تا خو مونږ سره ښه وکړه زمونږ په مړي دې جنازه وکړه زمونږ مړی دی وسپاره خیر دی مونږ به قبر وسپړو ته پکې خپل کاغذ وګوره وایي چې قبر هم واپس کولاو که او اونس پړده او تبې مې لرې کړه زما کاغذ پکې پروت مې راوچت که خو د دې قبر نه د مشک او د عنبرو په شان خوشبویې را روانې وې او مړې داسې پروت و 5-6 ورځې پس هم لکه په لومبی ورځ چې مړې کېدی و سنګ تازه پروت اوهو دا خوار څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده معلومېږي لوی بزرګ دی هر څوک چې دی او ټولو خلکو خوشبویي د مشکو د عنبرو هغه محسوس کو ویې لیدله وی خیر قبر هم بند که ما وی چې دا سړی څوک و د څه کار کو هر سړی په دې سوچ کې چې د څه کار کو چې هغه زه وکړم چې دا خوشحالي ما ته میلو شي وی یاره دا خو څه داسې نیک سړی نو نه دا څوک پیر نه یا پیر نو دغه جومات ته به ته قرآن شریف هم نه ورته خدایه د څه عمل یاره وی دغه د یو 2 کسان د هغوی سره تعلق و د هغوی نه پلار بچو نه تپوس وکړه یاره زمونږ پلار خدا ده چې مونځ ګزار مونځ به یې کوو
جمعات ته به ته نور خو مونږ ته د دس عمل نه دی معلوم. وی خیر هغه چې کومې دوه دوستان و هغې نه مې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و. یاره وایي بس مونږ سره به جومات ته راته و، جومات نه به ته داسې د څه خاص عمل خو مونږ نه لیدلی. ما وی نه ده به یو عمل کړي، وی یو عمل یې کړی دی بس. وی زمونږ په دې جومات کې دلته څو چاله قرآن شریف وی نه ورځي، ما خو تاسو ته وایي جنازه نه ورتله. نو جومات کې یو قرآن شریف پروت دی، یو خان و هغه په دې جوماتونو قرآن شریفونه ویشل، نو یو یې زمونږ جومات ته رالېږلی په تاخ کې پروت دی. نو وی دې سړي چې به کله مونځ وکړ وی قرآن شریف به یې راواغېسته، هغه به یې کولاو کړ، دوړه به یې ترې وڅنډله. نو قرآن شریف خو نه ورته، نو ګوته به یې پرې ګرځوله، وی به بسم الله الرحمن الرحیم، ګوته به یې نور پرېږده نه، بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا به وی دا حق کتاب دی، رښتونی کتاب دی. بسم الله الرحمن الرحیم، دا حق کتاب دی، دا رښتونی کتاب دی. بیا به بسم الله الرحمن الرحیم، دا حق کتاب دی، دا رښتونی کتاب دی. دقسې به یې پاڼه اړوله او په هره کرښه به یې ګوته راښکه، دقه بسم الله به وي او دا حق کتاب دی، دا رښتونی کتاب دی، نور یې عمل نو. ماشاءالله صرف قرآن ته حق کتاب ویل او قرآن ته رښتونی کتاب ویل او قرآن ته نظر کول په قبر کې د مشک او عنبر او خوشبویي درته پیدا کوي. نو چې ته د قرآن تلاوت وکړې او ته یې اولولې او ته یې یاد کړې او ته یې حفظ وکړې او ته پې عمل وکړې، نو چې په قبر کې به راته کومې خوشحالۍ محسوسېږي. دونه برکتي کتاب قرآن شریف.